أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نن زمن د بیان موضوع ده زنانا په نظر د اسلام او په نظر د مغربي ذهنیت لرونکو کې. اوس د موجوده دور کې چې خلق ورته ترقی یافته او مهذب دور وایي او مغربي ذهنیت لرونکي خلق وایي. منګه ښځو حقوق ورکوو. په دې دور کې هم د حقوقو نسوا مساوات او میرا جسم میری مرضی وغیرہ په نومونو باندې ښځو دوکه ورکول کېږي. ورته وایي تاسو خو د خاوندانو په کورونو کې د سارو په شان تړلي یې، نوکران یې درنه جوړ کړي دي او د کور نه مو بهر نه پرېږدي وغیرہ وغیرہ حالات. حالانکه نن خو دا خبره بالکل ښکاره ده چې کومې ښځې د دغه خلکو په وینا او تعلیم باندې د کور نه بهر راوتي دي، نو د هغوی حال څه دی؟ هم دغه خلکو ورسره څه وکړل؟ راشئ لږ ننداره وکړو. زنانو باره کې تش په نوم ترقي یافته مغربي ذهنیت لرونکي خلک وایي چې ښځه به بهر راوځي او ځان له به خرچه ګټي او په دفتر کې به کار کوي وغیرہ. حالانکه اسلام ښځې ته وایي ای زنانو، تاسو په خپلو کورونو کې کښېنئ، او خاوندانو ته وایي تاسو په خپلو زنانو باندې خرچه وکړئ، د هغې د کور جوړې جامې پیزار او خرچ خوراک وغیرہ غم وکړئ او فیصله تاسو وکړئ. د مغربي ذهنیت لرونکو او ترقی یافته خلکو په طریقه کې ښځې دپاره سهولت او اسانتیا ده، او که د اسلام په طریقه کې د دې دور داسې مغربي ذهنیت لرونکو خلکو او د دې د چالونو او دوکو مثال به زه تاسو ته د یوې واقعې نه درکړم. هغه دا ده، ویل کېږي یوه ورځ شرمښ د چیلو کنډک ته ورغی چې شپونکي د هغې کنډک نه ګیر چاپېره شپول تاو کړی و او چیلو ته یې وویل چې تاسو په دې شپول کې دننه راګیر یئ، نو تاسو د ازادۍ دپاره مظاهره او احتجاج ولې نه کوئ چې د دې قید نه خلاص شئ او بهر راوځئ او ښې تازه تازه اوبه څښئ او د هر بوټي نه د خپلې مرضۍ مطابق خوراک کوئ. نو هغې چیلو په خپل منځ کې مشوره شروع کړه چې د دې شرمه خبره خو ډېره غوره ده، د کومې پورې به موږ په دې قید کې د غلامۍ ژوند تېروو. په دې چیلو کې مشرې چیلې ورته وویل خپل ژوند مه خرابوئ، دلته ښه په آرام په امن او په سکون کې خپل ژوند تېروئ. نو هغې نور چیلو ورپورې وخندل چې ته خو بوډۍ یې، ستا خپل سوچونه دي او دا ترقي یافته دور دی. هغې مشرې چیلۍ دا کشرانې ډېرې پوه کړې، خو
خو هغوی د دې مشرې خبره ونه منله او شور او غوغا یې جوړه کړه. آخر دا چې شپونکی مجبوره شو او دروازه یې ورته کولاو کړه. هغې هم وویل آزاد ژوند به وي، کله به د یو بوټي نه خوراک کوو او کله د بل نه. مزې به وي. چې دروازه کولاوه شوه نو دوی لږ ساعت دپاره منډې را منډې ووهلې، خو هغه شرمښ ورته پټ ناست و چې حمله یې پرې وکړه او ټول یې وخوړلې. دغه شان دا کوم خلک چې نن سبا اوازونه لګوي چې موږ زنانه ازادول غواړو، نو د هغوی مثال په شان د دغې شرمښ دی. او بیا دا زنانه چې کومې کمکلې دي، د دیني تربیت یې نه وي شوی، د هغوی مثال په شان دغې چیلو دی چې دغه ظالمانې د کور د چاردیوارۍ د حیا او د عزت والا ژوند نه راوباسي او بیا هم دغه ظالمان ښکار کوي. دا زنانه د هغوی په خبرو کې راشي نو د کور نه د حیا او عزت ټول تس نس کړي. مور پلار رونه خپل خپلوان نه غټ مصیبت جوړ شي. الله تعالی دې زموږ د کورونو حفاظت وکړي. لہذا داسې قسم خبرنامه متاثره کېږي چې دا زنانه داسې دي او داسې. موږ منو چې د زنانو خپل حقوق دي، خو الله تعالی په قرآن کریم کې څه فرمایي؟ ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجة والله عزیز حکیم. سورة بقره آیت نمبر 220 چې ترجمه یې دا ده او د پاره د دې زنانو یعنی هم حقوق دي په سړو باندې په شان د هغې چې دوی باندې دي په ښایسته طریقې سره. د پاره د دې او د پاره د سړو په دوی باندې اوچته درجه ده او الله تعالی زورور حکمتونو والا دی. د زنانو حقوق بالکل شته، خو د سړي درجه او مرتبه د زنانه نه اوچته ده او الله تعالی د زنانو نه زیات عقل او جسمانی سړوله او الله تعالی د زنانو نه زیات عقل او جسمانی طاقت سړوله ورکړی دی چې د هغې اندازه ښکاره ده. الله تعالی دې موږ له په قرآن او په حدیث باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.